دوبه کې داسې زنانه پښتنې ناستې دي، نو مې نالو څه ضرورت دی چې هغې ټیک ټاک یا اخوا دېخوا کلپس جوړوي او د هغې نه فحاشي او بېحیایي خورېږي. او الحمدلله هغې مسلمانان هم دي، الحمدلله چې پښتانه هم دي، الحمدلله چې عمرې او حجونه هم کوي ماشاءالله، او الحمدلله ماشاءالله بسم الله ته هم وایي. نو هغې درخواست چې څو شو هغه وشو، د مرګ پته نه لګي. نو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، کم خلق چې په مسلمانانو کې فحاشي بېحیایي خوري سورې نور، نو صرف په آخرت کې او په قبر کې عذاب نه، په دنیا کې به خدای پاک ذلیله کوي او شرموي. نو یو خو د الله ناراضګي ده، او بل موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، بل موږ پښتانه یو غیرتمند درانه، که زموږ پسې د چا تھنک ټینک نشته، موږ له څوک غیر پیسې نه راکوي، که هغې پیسې راکوي بار کسان چې پښتنو کې بېحیایي خوره کوي، بیا زموږ نصیحت د هغې دپاره څه فایده نه ورکوي، خو صرف د الله نه به ویرو چې د مرګ پته نه لګي. د انسان که ډېر عمر شي که نه، نو 80 کاله عمر شي، نیم خو موږ اوده کېږو، 30 کاله پاتې شو، 15 کاله د ماشوموالي وباسه، 15 کاله ته د بوډاوالي وباسه، 20 کاله زموږ عمر دی. که دې موږ فحاشي خورو، بېحیایي خورو، نو خدای پاک خفه، دنیا کې بېعزتي، ځکه چې شریف خلک، عزتدار خلک، اوچت خلک دا شی نه خوښي، او دا خلک ذلیله ګڼي، بېعزته ګڼي، کنځرې ورپسې کوي، خبرې ورپسې کوي. او عام خلک هم د عزت په نګاه خو هغې سره نه ګوري، هغې ته د عزت په نګاه سره نه ګوري. خدای پاک موږ د لږ وخت لپاره پیدا کړو. که دې کې تاسو ته پیسې میلاویږي، تاسو امیزون باندې کار کوئ، بوتیک جوړ کې هلته جامې کپړې خرڅوئ، په حلاله طریقه باندې تاسو رزق وګټئ. مثلا تاسو چې د کھانے پکانے څیزونه جوړوئ او خلکو ته یې ښایئ په پرده کې، هغې سره هم تاسو پیسې ګټلی شئ، بوتیک سره ګټلی شئ، امیزون سره ګټلی شئ. نور داسې کاروبار دي چې هغې کې بېحیایي به هم ني، ګناه به هم ني، الله به خفه کېږي نو تاسو له پیسې راځي حلالې. نو هغې ته موږ درخواست کوو، زموږ لوریانې دي، زموږ خویندې دي، د مرګ پته نه لګي، مراقبه دې وکړي او 2 رکعت نفل دې وکړي. او که یو کس 2000 بدکارۍ او ګناهونه کړي او الله نه معافي وغواړي، هغه ټول ګناهونه الله معاف کړي، 2000 بدکارۍ په نیکو باندې بدل شي، او هغه د ګناه نه داسې پاک شي لکه څنګه چې هګۍ د ویښتو نه پاکوي او ماشوم د ګناه نه پاکي، دقه شان پاک صاف شي. تو درخواست کوو، عاجزانه درخواست کوو، دودسته چې ګناهونو توبه وباسئ، د الله نه ویریږئ، دین او اسلام په دې عمل وکړئ، په قرآن حدیث باندې عمل وکړئ، چې پیسې څونه لږې دونه دا ژوند اسان تېرېږي، او آخر کې هم حساب کتاب دونه ورکول ني چې پیسې ډېرې، بیا ډېرې پریشانۍ په دنیا کې مي او په آخرت کې هم حساب کتاب ورکو. نو الله دې په دې خبرو موږ عمل توفیق نصیب وګرځوي. والسلام، خفه کېږم.